الله فرمایي چې کوم خلق د خدای په لار کې مړ شي هغوی ته مړه مه وایي بلکې هغوی ژوندي دي او د هغوی د ژوند احساس چې کوم دی هغه تاسو ته نه کېږي تاسو د هغوی په ژوند نه پوهېږئ عزیزانو ما عرض کړی چې ژوند دوه قسمه ژوند دی یو دا ژوند دی چې کوم کې مونږ او تاسو فلحال یو او یو هغه ژوند دی چې کوم د مرګ نه پس ته بیا به شروع کی دغه ژوند چې موجوده وخت کې مونږ او تاسو پکې یو دا عارضی ژوند دی او د مرګ نه بعد چې کوم ژوند به شروع کیږي هغه دایمي ژوند دا ژوند چې دی دا به فنا شي او هغه ژوند چې دی هغه فنا کېدو والا به نه وي خبره دا وه چې کم خلق د الله په لار کې قتل کړي شي هغې ته تاسو مړه مه وایئ بلکې دا ژوندي دي ولکن لا تشعرون خو تاسو پې نه پوهېږئ عزیزانو دې مقام کې ډېرې خبرې دي مختلف روایات دي د علماء ډېر اقوال اگر ټول دی وخت کې ستاسو مخ کې بیانول ازما د وس نه بار لنډ غوندې ستاسو د فهم او د پوهې مطابق لومبۍ مسله خدا ده چې کم سړی مړ شي هغه ته مړ مه وایئ بلکې هغه ژوندی دی او ژوند چې دی د ده د مرګ نه وروسته بیا د قبر ژوند په دې قبر کې دا مړي ژوندي دي خو تاسو پې نه پوهېږئ په دې ځای دا یو سوال واردېږي چې په قبر کې سړی ژوندی نو ژوند چې دی دا خو په روح سره تعلق لري او په روح باندې سړی چې مړ شو د هغه د روح دوه مقام دي یو مقام دی علیین ورته وایي او یو مقام دی سجین ورته وایي علیین چې دی هغه په جنت کې یو ځای دی یا په آسمانونو کې یو ځای او سجین چې دی هغه په جهنم کې یو ځای سړی چې مړ شي د هغه روح که نیک وي نو علیین ته لاړ شي او دا خبره لږ په غور ځکه واورئ چې زمونږ روح له دا دوه لارې دي چاته هم پته نه لګي چې زما روح به علیین ته ځي او که سجین ته به ځي الله دې د سجین نه وساتي مونږ چې مړه کېږو نو مونږ ته دا پته نه لګي چې زمونږ روح به کوم ځای ته ځي کوشش خدا کوو چې الله پاک زمونږ روح علیین ته واستوي
خو پته نه لګي د معشوقې خوښه ده چې هغه معارضه ته بوځي. مونږ خو برای نام ځان عاشقان ګڼو. اوس دا څه پته لګي چې دا جمعات کې څومره خلق ناست دي چې دې کې د خدای منظور نظر بسوکي. ناس خو ورته ټول یې تاسو لاندې ناست یې، زه په منبر ناست یم. مونږ ټولو کې دا هیڅ پته نه لګي چې د خدای منظور نظر بسوکي. رمضان وایي چې عاشقان ډېر پراته رمضان دی په درد سنم، عاشقان ډېر پراته رمضان دی په درد سنم، خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي. اسپتن مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی. چاته دا پته نه لګي چې ما حج کو دا قبول شوی دی کنه، ما منځ کو دا د محبوب دربار کې قبول شوی دی کنه، هیڅ پته. مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی. دیکھے راز داد چې دا پته تا ته ولګي چې دا عبادت خدای ته ډېر خوښ دی، نو مغه یو تبکینه نور ټول عبادات به پرېږدي. لہذا قدرت دا شی پټ دې د پاره ساتلی دی چې هر نیکۍ ته به ورته غاړه وځي، پته نه لګي چې د محبوب رضا په کومه کې. نو مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی. تاسو وګورئ د ليلة القدر شپه په ټول کال کې پټه ده. علی التعین اچا تدا پته نشته چې ليلة القدر کومه شپه ده. رمضان کې داو، یوشتمه داو، درویشتمه داو، ویشتمه داو، یو کم دیرشمه داو. لیکن مخصوص شپه چې دغه دا په ټول کال کې پټه ده. دیکھې سراز دیکھې دا راز دی چې ټول کال کې هم دی یو شپې ته چرته کېنه نه بلکې د هرې شپې به قدر کوي. یو بزرگ نه چا تپوس وکړو چې د ليلة القدر شپه راته وښایه. بزرگ ورته وایي چې خواجه چې پرسیز شب قدر نشانی، اے خواجه چې پرسیز شب قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر تو قدر بدانی. او خواجه د ليلة القدر د شپې څه تپوس کې والله هر شپه د ليلة القدر د خو کتا سره قدر پیدا شي. ځکه د ليلة القدر شپه څه ته وایي؟ محبوب سره ملاقات ته وایي، یار سره ملاقات ته وایي. د عاشق سړي چې کوم شپه محبوب سره د ملاقات وی او دته وایي چې دا ټوله دنیا واخله خو دا نن د یار د شپې ملاقات چې دا شپه پرېږده. عاشق سیوی وی به والله دنیا سکه چې د دې عمر لس دنیاګانې راکې نو د یار یوه شپه به پې ورنکړي. داسې ملا چا کړي دي. اوس مونږ په دې خبرو څه پوهېږو؟ مونږ تاسو ته مې ویلي چې زړې ګډې یو چې چا راته شین ډکې د جوارو خوځول هغه پسې بین بین نارې وو. اوس په دې مونږ څه پوهېږو چې هلکه دا ټوله دنیا واخله خو
یار سره دا یو شپه دی باندې عمر فاروق پیدا یا په دې ابو بکر صدیق پیدا. عمر فاروق ورته وی او صدیقه په غار حرا کې چې تا یو شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر ستا په پتون پروتو. اے ابو بکر زما د ټولې زندګۍ عدل او انصاف او ایمانداری دا څه تو اخلا خو د غار حصار یو شپه مال را د پیغمبر په خوا کې چې تا یو شپه کړې و آیو شپه مال راکا او زما د زندګۍ څومره کرتوتونه چې دی ټول تو. ابو بکر ورته وی چې یو شپه خو ډېر شی دی دا غشپې یو سکند والله که نه په ټوله دنیا ورکم او نه په مافیا ورکم یو سکند. اوس په دې خو عشاق پوهیږي په دې خو هغه خلق پوهیږي چې چاته دا درد نصیب شوی وي چې د یار په خوا کې یو غنټه ټوله دنیا باندې څوک نه وي. د یار د زلفو یو ویښته والله که په ټوله دنیا څوک یو د یار یو بوسا دا د جنت په خوان باندې نور جنت سي جنت خو یو طبعی لالچ دی چې قرآن ورکړی دنیا کې چونکه انسانی طبیعت داسي چې خ خوراک غواړي خزه غواړي خ بنگلې غواړي نو قرآن ویلی دی چې جنت کې وخه خوراکونه می او خزه بمی او بنگلې بمی او دا مقصود به ذات شه د مسلمان په ژوند کې جنت دی نه مقصود به ذات شه د خدای رضا ده مقصود به ذات شه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې اوسېدل دي. نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے محمد پہ دل ہم فدا کر چکے جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے. مقصود بے ذات سے عزیزان اگر محبوب رضاوی جنت نہیں جہنم نہیں دا یو خزینه تپوسو کوي خزینه رابعه بصری نامه نیمه شپه ده او خدای ته وایي یا الله کزه دا عبادت د دې وجې کوم چې جهنم نګینه یریګما نو یا الله ما ابد الاباد د پاره په جهنم کې واچوا کزتا ته سجدي د دې یری لګو ما چې زه دوزخ نه یریګما نو ما ټول عمر په دوزخ کې واچوا او کدا لالچ می پړکه چې عبادت دې د پاره کوم چې ته جنت راکې نو خدای ما عمر له جنت نه محرومه کا چې ټول عمر کې مال جنت را نه اوس دین مخ کې اے الله ته زما پړه پوي چې زه عبادت نه د دوزخ د یری کوم او نه د جنت په تمه کوم زما پړه پوي چې زه عبادت دې د پاره کوم چې ته زما شي خدای زه پاورز منډه تړلې دې د پاروام چې ته زما شي
نه دوزخ لوام او نه جنت لوام. عزیزانو دغه رابعه بصری وا چې هر کله زه دې لپاره کوم چې ته زما شې نو یا الله دیری پکې ملګوا ته زر زما شه کنه. د اولیاء خاص مقامی خدای سره د قرب خاص اوقات وی پدې تاسو هم نه پوهیږئ او مونږ به هم نه پوهیږو او نه زمونږ زمانہ کې چرته زمونږ په علم کې داسې ولی شته چې ته ورنږدې شې او خدای ته دې ورسې او خدای دا ټول جیب کوتري دي دا ګڼکپان دي د پیرای په جامه کې جیبونه پردي پرې کوي لګیا دي. بزرگان لاړ خاور لاندې شو کوي چرته پته نه لګي. عزیزانو عرض میں دا چې رابعه بصری بشپه کې راووته بار او په دې کوڅو کې به چغې والے چې جاگنا ہے تو جاگ لے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے. اور د خدای بندگان ویښ شئ د دې اسمان د سوري لاندې په خدای مې دې قسم وي ټول عمر به بیا د ځمکې د سوري لاندې د پراته تپوس به م څوک شپه کې